ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نن د تاسې په حضور کې د قرآن مجید څلورم سپارې خلاصه پیش کومه. د الله تعالی په لاره کې محبوب شی قربانول، صدقه کول، مخته ورکول دا ډېر غټ ثواب لري. مخته په دې سپاره کې الله تعالی د بیت الله ذکر کړی ده، بیت الحرام، بیت الله، خانه کعبه. چې خانه کعبه په دې کې د الله تعالی نښانې موجودې دي. بیا آب زمزم ذکر ده، چې ورې زمزم اوبه دي حضرت هاجره زوی حضرت اسماعیل علیه السلام کله چې پونډۍ سره وموښلې نو زمزم اوبه پیدا شوې، دا آب شفا دي. دغسې د حتیم ذکر ده، حتیم د ورې دام د الله تعالی نښانې د 4 فوټه دیوال لري. مقام ابراهیم ده، مقام ابراهیم هغه مقام ده لکه څرنګه چې د موږ نن سبا د موږ دور کې لفټ ده، لفټ باندې کته او پورته سړی ځي. ابراهیم علیه السلام به په هغه باندې ودرېد ویه او دا ډبره به کله کته پورته کېدله، ابراهیم علیه السلام به په اسانۍ سره کار کوی. نو دغه ته مقام ابراهیم. نن هم د ابراهیم علیه السلام د قدمو نښانات پرې موجوده دي. نو الله تعالی خصوصي نښانې دي ورې. بیا د حج ذکر د دې سپاره کې حج بیت الله په یو سړي باندې په یو ښځه باندې فرض ده چې کوم سړی د حج استطاعت او قوت او طاقت او روپۍ لري. مالداره سړي باندې دا حج فرض ده. اول شرط دا د زاد و راحله روپۍ به له ده سره وي. دوم شرط دا ده که ښځه یي نو ښځه به بغیر د محرم، بغیر د میړه، ورور، مما چې کوم محرمات بغیر د محرمه د دې دپاره دا سفر ناروا ده. د بیا ځي حج په سفر باندې نشي تلای. مخته د دې امت د خصوصیت ذکر ده چې دا هغه امت ده چې نهی عن المنکر په دې کې موجوده ده. له خوشو کارو جي خپل ورونه عزیزان منې کوي. وامر بالمعروف د ښو کارو دا امت حکم کې یو بل ته یایي چې یو ورور په خوشي ځای کې وویني او ورته وایي چې له دغه منې سه. یو ورور چې یو شي ته نه یې ورپام ورته وایي چې دا کار وکړه دا ښه ده. نو له دې خبرې چې دا خبره معلومه شوه له دې آیاته چې موږ ته نن سبا پکار دی چې هغه اسباب هغه شیان اختیار کړو چې موږ او تاسې نیک کارو ته پرې رسېږو. او کوم شی کوم سبب چې موږ او تاسې غلطو کارو ته رسوي له هغه چې بچ کېدا پکار ده. مخته الله تعالی د منافقینو او د کفارو ذکر کړی ده. دا منافقین او کفار سره خپل د زړه محبت مږد یا دغسې تعلق سي، تعلق مدارات، دغه تعلق ورسره ساتلی شي، کاروباري لیندین یا کوم خلک بار ممالک کې اوسیږي. مخته الله تعالی اهل ایمان ته حکم ورکو یا ایها الذین آمنوا اصبروا. ای ایمان والو تاسې ایمان راوړئ نو په دې باندې صبر وکئ. ورابطو ټکی ده چې په دې باندې کلک واوسئ، دا ایمان مه پرېږدئ. او مخته واتقوا الله، له الله تعالی چې وډارسئ لعلکم تفلحون، په دې کې تاسې فایده ده. مخته صورت بل صورت شروع کیږي په 4مه سپاره کې. دې صورت ته یې صورت النساء. نساء ښځو ته ویل کیږي. دا د ښځو په نامه باندې دا صورت راغلی ده. د حیرانګۍ خبره دا ده چې پوره قرآن کې ټول قرآن کې د سړو په نوم باندې یو صورت هم نه ده راغلی. صورت الرجال چې ورته وویل شي دا د ښځو عظمت له دې خبرې ظاهریږي. کوم خلک پروپیګنډه کې چې اسلام ښځو ته حق نه ورکوي، اسلام کې د ښځو څه حیثیت نشته، عزت یې نشته، د هغو دا پروپیګنډه غلطه ده. مخته په دې صورت کې تعدد د ښځو بیان ده چې یو سړی یو وادم کړای شي، دوم کړای شي، دریم کړای شي، څلورم کړای شي. خو شرط دا ده چې د ښځو حقوق که پوره کولی شي نو بیا دی دوم وادم کړای شي، دریم هم کړای شي، څلورم هم کړای شي. ځکه چې حقوق له ده چې پامالیږي، رشته دی نشي پاللی، د خسرګنۍ حق نشي پاللی یا د ښځو حقوق نشي پاللی، نو د هغه سړي دپاره نورې ښځې کړل حرام دي. مسله دا راووتله چې د چا یوه ښځه د بل سړي 2 ښځې
نو د 200 ښځو وال سړی بهتره ده، خو شرط دی چې دی حقوق پاللی شي. مخته د میراث ذکر راغلی ده چې څومره میراث په چاته ورکوو، د خور څومره حق ته، د ورور څومره حق ته، د مور څومره حق ته، د دې مکمل تفصیل راغلی ده په دې سپاره کې. یوه خبره دلته یاد وساتئ عزیزانو، نن سبا موږ او تاسې کې د ښځو میراث څوک نه ورکوي. یو پلار مړ شي، د 2 زمنې نو نیم په نیمای دنیا سره جلا کړي، نیمای یو ور واخلي، نیمای بل ور واخلي. دا غلطه خبره ده. د پلار په جایداد کې، د پلار په دولت کې د لورانو هم حق ده، د مور هم حق ده. لہذا دې شي ته دې توجه وشي. مخته د محرماتو د نکاحو ذکر ده چې کومو ښځو سره نکاح حرام ده. خور، مور، لور، خواښې، نو د دغو محرماتو تفصیلا ذکر ده چې له چا سره نکاح جایز دی، چا سره ناروا ده. یوه خبره ذهن کې کیدی، بنیادي طور باندې چې له چا سره نکاح حرام راځي هغه په 3 وجو باندې راځي. اول وجه د نسب په وجه باندې، چې تا په نسب کې خور کیږي یا د لور کیږي یا د وریاره کیږي، نو دا نسبي طور باندې په تا باندې حرام شوه. دومه وجه چې عزیزانو د حرامتیا ده هغه د رضاعت د شدو ده، چې چیرې یو سړي تای رودلی د ښځې نو هغه ښځه پې مور ګرځي، لہذا دا رشتې هم دلته بیا حراموالی راوړي. دریم بنیادي سبب چې ده هغه حرمت مشاهرت ده، چې چیرې خسرګنۍ چیرې نکاح وکړي، دوستي وکړي، نو د خپلې ښځې له مور سره هغه خواښې وګرځي هغه پې حرام سي، او د خپلې ښځې چې کومه خور یې هغه خوښینه ګرځي هغه پې حرامه سي. مخته د حرمت متعه ذکر ده چې متعه حرامه ده. متعه چاته یایي عزیزانو؟ متعه دغته یایي چې یو سړی راولاړ سي له یوې ښځې سره د میاشتې دپاره نکاح وکړي، یا د ورځې دپاره نکاح وکړي، یا د 5 شپو دپاره نکاح وکړي. د متعین وخت دپاره نکاح کول دغه ته نکاح متعه یایي. دا متعه حرامه ده، لکه څوړ سي زنا حرامه ده، نو دغسې دا متعه هم حرامه ده. الله پاک دې وکړي چې موږ او تاسې په حلالو باندې د الله سر خلاصي، او چې کوم شیان الله تعالی حرام کړي دي الله تعالی دې د هغو سر خلاص کړي. الله تعالی دې وکړي چې په حلالو باندې د عمل کولو توفیق او له حرامو د بچ کېدا توفیق دې الله تعالی راکړي. آمین.